وی د الله پیغمبره وی د الله ظلم کوي او کنه کوي الله ما سره ظلم وکړي داود علیه السلام ورته فرمایي چې الله خو ظلم چا سره نه کوي الله چا سره ظلم نه کوي تاسو سره څنګه ظلم کړی دی تاسو سره څنګه ظلم کړی دی نو هغه بوډۍ ورته وایي زنانه ورته وایي الله پیغمبره وایي زما خاوند وفات شوی دی واړه واړه بچي مې دي او زه داسې د دې تارونو نه داسې دا پوړې غونډه کې جوړوم دا رسۍ کې جوړوم او هغه خرڅوم په هغې باندې خپل رزق او هر څه خپل ژوند پې تېروم نو ما داسې رسۍ مې جوړې کړې او داسې یو رومیان کې بندې کړې هر څه مې وړلې یو کارګر راغی هغې زما داسې چوتې کړې زما دا الله ما سره ظلم ونه کړو الله ما سره ظلم ونه کړو نو په دغه دوران کې یو دوه کسان راغله داود علیه السلام ورته وایي څنګه راغلی دا کسان ورته وایي او دوه کسان ورته وایي چې یاره مونږ داسې لکه صدقه م کړې ده هغه م راوړې تاسو نه چې تاسو یې د هغې مستحق خلکو له ورکړئ هغه صدقه هغه خلکو له ورکړئ نو داود علیه السلام ورته وایي چې دا ما څنګه ګټلې ده دا پیسې م څنګه ګټلې دي او بل دا چې دا صدقه چې مثال تاسو دا کوم زکات دی صدقه ده تاسو څه دپاره ورکوئ څه چل شوي دي 100 درهم یو کس وي چې دا ما منلي او 100 درهم بل کس وي دا څنګه وړلې پیسې دي وایي موږ په کښتۍ کې وو موږ خپل تجارت کوو دا سودا وړو راوړو که نه نو زموږ دا کښتۍ نه هغه تختې ماتې شولې داسې یو څو تختې هغه ترې ماتې شولې وایي موږ ته پته ولګېږي چې موږ به ډوبېږو دا کښتۍ به ډوبېږي موږ الله ته سوال وکړو الله پاکه موږ دا د دې کښتۍ نه بچ کړو د دې ځای نه م واړولو الله نو موږ به 100 درهمه دا به خیراتي کړو صدقه کوو وی دغه دی چې یو کارګر روان دی او په مخکې کې ورسره داسې یو سور رومان دی هغه هم ته دغه دی راغوځار د برې نه همته یو کارګر راغی او هغه سور رومان او هغه پړي هم ته راغوځار ته رسېد بیا هغه هم ته څه طریقه وکړله هغه کښتۍ هم پرې رابنده کړله او ځان به پرې هغې نه واړو په څه طریقه باندې زموږ هغه 100 روپۍ چې کومې دي 100 درهمه یو 100 درهمه بل دا موږ د صدقې دپاره راوړي او تالی داود علیه السلام زنانه ته څه تا ته ما ونه ویل چې زما الله ظلم چا سره نه کوي زما الله چا سره ظلم نه کوي دا ستا په دې رسۍ باندې الله هغه کارګر راوستو هغه رسۍ او هغه ستا هغه بوټۍ چوته کړله او دغې خلکو له یې یوړو چې هغوی بیا څه الله په هغې باندې هغوی بچوي نو الله چا سره ظلم نه کوي او هغه واپس چې تا له کوم دي د هغې په ډبل باندې لکه څومره پیسې تا له الله واپس درکړي دا دوه هغه 200 درهمه دا غونډې ستا شوې حسنات دی وي چې 200 درهمه دا غونډې ستا شوې